أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة مائدة آيات نمبر 2. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. دا همدې وجه څخه كتبنا مجولی کله على بني إسرائيل فبنو إسرائيل بني أنه من قتل نفسا شان دا دی چې څوک یو نفس قتل کی بغیر نفس بغیر نفسه او فساد في الأرض او یا بغیر فساد في الأرض فمزکه کی فكأنما قتل الناس جميعا وکه هغه ټول خلق قتل. ومن احیاها او څوک چې یو کس ژوندی کی نفس ژوندی کی فكأنما احیا الناس جميعا وکه هغه ټول خلق ژوندی کړ. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلی دی هغوی لره رسولنا زموږ پیغمبران بالبينات په واضح دلایل. ثم إن كثيرا منهم بیا ډیر د هغوی بعد ذلك د دې څخه ورسته في الارض فمزکه کې لمسرفون د حد تجاوز کوونکي. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت بالکل ښکاره دی. مخکې آیاتونو کې د آدم علیه السلام د دوو زامنو واقعات رسو په هغه کې د قتل په ارتباط خبره راغله. نو الله سبحانه وتعالى فرمایل چې فاصبح من النادمين هغه د دې قتل فوجه د سخت پښیمانه خلکو څو ګرځیدي. نو دا هغه په تعقیب را روان د قتل احکام بیانې چې قتل یو ډیر عظیم ګناه ده. نو الله تعالی فرمایي من اجل ذلك د همدې وجه څخه چې قتل یقیني لوی ګناه ده كتبنا موږ مقرر کړه و ملکل پر تمام مکلفین هغه ټول خلک چې هغه مکلف دي پر هغه ټول مولکل عموما على بني إسرائيل او بنو إسرائيل بني خصوصا انه من قتل نفسا بغير نفس چاغه حکم دادی چې من قتل نفسا بغير نفس چې چا نه حق قتل کی من قتل کچا قتل کی نفسا یو نفس بغیر نفس بغیر نفس. یعنی دا خبره مش په بنو اسرائیل باندې ولیکل او عموما موټول مکلفینو ته چې د شریعت مکلف دي دا غو د پاره ولیکل چې نه حق قتل دومره لوی ګناه ده چې من قتل نفسا بغیر نفس کچا یو نفس قتل کی بغیر نفس چې نه حق مقتول او فساد فی الارض یا بغیر فساد فی الارض فمزککی نو دغه ګناه په بعض اعتبارو دومره لوی ده فکأنما قتل الناس جميعا. په بعض اعتبارو باندې دا ګناه دومره لوی ګناه ده فکأنما قتل الناس جميعا ګواکې ټول خلک یې قتل کړ. یعنی د یو سړي بلا حق وجل او بلا فساد وجل دا دومره لوی ګناه ده. اوس نو دا چې په بعض اعتبارو دا دومره لوی ګناه ده لکه ټول خلک چې ووژل نو هغه اعتبارات دا دي. یو خدا شي دې کس د ګناه جرأت وکړي او دوم دا چې د الله تعالی نه فرمانی وکړه الله تعالی د دې سمنع کړی. دریم دا الله سبحانه وتعالى او څخه ناراض. څلورم دا چې په دنیا کې مستحق د قصاص او پنځم دا چې په آخرت کې مستحق د دوزخ. نو دغه شأن کده زورو کسانو قتل وکي هم دغه شأن حاصلیږي او کده یو کس قتل وکي هم دغه گناهونه او دغه اعتبارات حاصلیږي. صرف فرق به داوي چې شدت و پکښ راسي یعنی د دوه په وجلو کې بلس حاصل سي او د یو په وجلو کې و 15 حاصل سي. نو په دې خاطر باندې دا دومره لوی ګناه ده د کټول خلق چې ووجد. لیکن دوا قید الله سبحانه وتعالى دلته بیان من قتل نفسا بغیر نفس که نفس بیل نفس قتل کی مطلب دا چې هغه قتل نو کړي قصاصا قتل نس او یا بیل فساد په مزکه کی. نو د دې معنا دا ده چې قتل کړي نو هغه قصاصا
اسلامي حکومت وژلی شي او یا یې په مځکه کې فساد خپراوه، یا دا مطلب چې قطع طریقو لاره یې نیولې او یا دا چې د اسلام اوښتي دام فساد په مځکه کې دی، او یا حربي کافرو دام فساد په مځکه کې دی، او یا ساحر و جادوګرو دام فساد په مځکه کې دی. نو په دغسې صورتو کې اسلامي حکومت ته د هغه قتل بیا لازمي دی. حتی په ځینو صورتو کې قتل د یو چا واجب ګرځي، هغه د حربي کافر، د باغي او یا د مرتد ده چې اسلام ته دوباره راونه ګرځي، او یا ساحر چې فساد په مځکه کې خپروي. فکأنما قتل الناس جميعا، نو ګواکې ټول خلک یې قتل کړ. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، لکه څنګه چې دا خبره موږ لیکلې وه چې ناحقه قتلول لویه ګناه ده، عظیمه ګناه ده، همداسې مو دا خبره هم لیکلې وه چې یو څوک د ناحق قتل څخه یو څوک راخلاص کي د هغه دپاره ثواب عظیم دی، دومره ثواب عظیم دی چې ومن هغه څوک احیا کوي ژوندی کوي دغه نفس د ناحقه قتل څخه، نو هغه ته هم دومره ډیر ثواب ورکول کیږي. فکأنما احیا الناس جميعا، نو ګواکې هغه ټوله خلک ژوندي کړه. لکه څنګه چې قتل یې دومره لو ګناه ده، نو ژوندي کېدل یې دومره لوی ثواب دی چې یو څوک هغه د دې څخه خلاص کړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویلي دي چې د دې څخه څو صورته معلومیږي. یو دا چې یو کښتۍ د مثلا غرق کېږي، ته یې د غرقه سره وګرځې، او یا د مثال په توګه یو څوک یو څا ته لویږي، ته یې راوګرځې، او یا یو څوک ته په دې باندې پوهېږي چې پلاني ځای ته ورسي نو دا تاوان ورته رسېږي، ته یې راوګرځې. دا ټول د انسان د احیا صورتونه دي، یعنی د هغه د ژوندي کېدلو صورتونه دي چې په دې صورتو کې الله سبحانه وتعالی تا ته دومره ثواب درکوي لکه تا چې د تمام عالم انسانان ژوندي کړي. او عین دغه رقم که ته د یو چا سره ملګري سي العیاذ بالله چې هغه قاتل وي، انسانان قتلي، نو دا تا مو سره قتل کړي، نو تا دومره لویه ګناه وکړل لکه دا ټول انسانان چې دې قتل کړي. نو دا دواړه یو رقم الله سبحانه وتعالی په دې بندگانو باندې فرض کړي دي چې د دې څخه به ځان ساتي. مطلب دا چې یو شی ډېره لویه ګناه نو د هغه نه کول د غومره لوی ثواب دی. لکه دلته چې د یو چا د قتل سره ګرځول څومره لوی د محمود او لوی د ثواب کار، نو وژل یې هم دومره لوی د عذاب کار. نو الله تعالی فرمایي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، او یقینا راغلی دي هغوی لره رسولنا زموږ رسولان بالبينات فواضح دلائل باندې، یعنی د مخکنی مضمون د لیکلو څخه وروسته چې دا مضمون موږ پر ټولو انسانانو باندې ولیکي او دا مور باندې فرض کړي. د دې مضمون د لیکلو څخه وروسته دوی ته راغلي دي رسولنا زموږ پیغمبران بالبينات فواضح دلائل، پیغمبران پر خپل نبوت باندې فواضح دلائل ورته راغلي. او مخکنی مضمون چې د یو چا وژل دومره لو ګناه ده او د یو چا ژوندي ساتل دومره لوی ثواب دی، دا مضمون یې بار بار ورته تکرار کړي. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، او یقینا راغلي دي هغوی لره رسولنا زموږ پیغمبران بالبينات فواضح دلائل. نو اوس مخکې آیاتو کې یوه خبره دا راغله چې د یو چا قتلول بیله نفس او بیله فساده په مځکه کې چې هغه نه په مځکه کې فساد کړي او نه بل سړی وژلي، د هغه وژل دومره لوی ګناه ده. او د یو چا ژوندي ساتل چې هغه ژوندی سي، ته د مرګ را وګرځې د ناحقه قتل کې قتل پر حق و، په هغه صورت کې هغه د مرګ را ګرځول یا سفارش کول دا بیا حرام دي. مطلب دا چې لکه څنګه چې د یو سړي قتل په شریعت کې فرض وي، واجب وي، هغه قتل کړي، اسلامي قاضي د هغه د قصاص فیصله کوي، یا باغی وي یا مرتد وي یا ساحر وي، او ته هغه خلاصوې، نو دا حرام دي، جایز نه دي. ثم ان كثيرا منهم، نو بیا ان كثيرا یقینا ډیر منهم د دغه کسانو څخه چې دا زموږ پیغمبران ورته په واضح دلایل رااله د دغه مضمون د تویلو څخه ورسته
بعد ذلك دغه څورست فی الارض فمزکه کی لمسرفون د حد تجاوز کوونکی دي. یعنی پکار خدا و چې د انبیاء دراتک سره او د بار بار مضمون د تکرار سره دوی د اسراف او تجاوز نه راګرځېدلي وای. خو بیا هم ځینې کسان بلکې ډېر کسان داسې دي چې هغوی د دې حدودو څخه تجاوز کوي. ثم ان کثیرا منهم بیا یقینا ډېر کسان منهم د دوی څخه د دې مضمون د لیکلو څخه بعد ذلك ورسته د دې تاکیدي حکم څخه فی الارض فمزکه کی لمسرفون د حد تجاوز کوونکي دي. یعنی د حد تجاوز کوي دا چې الله تعالی فرمایي چې موږ د هغوی دپاره دومره ستره سزا ټاکلې د هغه باوجود دې سزا ته توجه نه کوي او د انسانانو قتل ته آماده انسانان قتلي. حتی بعضو خو خپل انبیاء علیهم السلام قتلول چې هغوی یې د دې کاره منع کول. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله یقینا سزا الذین دا کسانو یحاربون الله ورسوله چې هغه جګړه کوي د الله سبحانه وتعالی سره ورسوله دا د رسول سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي فی الارض پمزکه کې فسادا د فساد خبرولو اي يقتلوا چې قتل نکړل سي او يصلبوا یا دی وزړول سي او تقطع ايديهم یا دی لاسونه پرې کړل سي وارجلهم او پښې دی پرې کړل سي من خلاف چفو راستا او ينفو یا دی ورکړل سي من الارض دمزکه څخه ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك دغ سزا لهم داغي دفار خزي في الدنيا رسوائي دف الدنيا كي ولهم داغي دفار في الآخرة فآخرت عذاب عظيم لي عذاب دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الله سبحانه وتعالى په دې مبارکو آیاتونو کې د هغو خلکو چې د الله او د الله د رسول سره محاربه کوي جګړه کوي او په ملک کې ناامني خپروي د هغوی دپاره دغه سزا ټاکلې. انما جزاء الذین یقینا جزاء الذین د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې د الله سبحانه وتعالی او د هغه د رسول سره محاربه او جګړه کوي. محاربه ښکاره جنگ ته ویل کېږي. یعنی هغه څوک چې هغه د الله تعالی حکم او د الله تعالی د رسول حکم په قوت سره ماتي. ښکارا جنگ په قوت سره کیږي. یو سړی ښکارا جنگ نشي کول. یعنی مطلب دا چې یو لوی جماعت تیار سي او دا کار شروع کی. نو د الله او د الله د رسول سره محاربه ځکه ده چې الله تعالی دای منع کړي او د الله تعالی رسول دای منع کړي او دای په پوره قوت سره راوځي یو سړک نشي د خلکو سمالونه اخی غلاوي کی. نو دا د الله تعالی او د الله تعالی د رسول سره محاربه ده. ويسعون في الارض او پمزکه کې فساد خوري. نو د دې محاربه او د جنگ مطلب دا دی چې پمزکه کې دی فساد خوري ناامني راولي. د دې خلکو سزا ده د ايو قتلوا چې قتل نکړه سي په یو حالت کې یعنی دوی دې قتل کړي سي دا په هغه حالت کې چې دوی یوازې خلک ووجني یعنی د غلا د فارق قطع طریق راهزنان راوتلی وي او لارې نیولې. نو په دایو صورت کې صرف مازی خلق ووجل مال یو نوړي نو سزا یې دا د ان یقتلوا چې قتل نکړي او یصلبوا او یاد وزړول سي په بل حالت کې. بل حالت به دا دي چې هم قتل وکي او هم د خلکو مال اخلي. نو بیا شرعي اصل دا دی اسلامي حکومت دوی ونیسي نو دوی په پلاسو باندې پر یو لرګي باندې چې د صلیب په شکل به جوړ کی په دې باندې راوځړي چې دا راوځړول بیا په دې نس کې د دې چپتی لاندې په خنجر باندې یا په تور باندې وي او دا وینه به جنراتوي په دغه حالت کې به مړه پریږدي تر 3 ورځې پورې به داسې زړی او یصلبو او په بل حالت کې دا سلب دکړل سي یعنی راوځي زړول سي. دا هغه صورت دی چې هم خلق قتل کړي او هم مال اخستي. او تقطع ايديهم او یاد قطع کړل سي ايديهم د دوی لاسونه او ارجلهم د دوی پښې من خلاف یعنی چپا وراسته راسته لاس چپا پښه
من خلاف چپو راستا په بل حالت کې. دا به هغه حالت دی چې غلا خو کې مال واخی نه سړی قتل کې او بل تاوانم پیش نه کې فقط مالونه یوسي. په دې صورت کې دی راسته لاس چپپ شپرې کړس او ينفو من الارض او یادی ورکړل سي من الارض د مځکې. دا بل حالت دا په هغه صورت کې چې قتل و نکړي مال هم وانخلي فقط خلق و بیري یعنی د خلکو مختراوتلی لار بند کې بل کار ونه کې نو د مځکې څخه دی ورکړل سي. نو مطلب دا شاوی دی بندیان کړسي تر سوچ د صالحین علائم باندې ښکار سوي نه تر هغه وخت دی بندیان. ذالک دا مذکور سزا لهم د دوی د فار خزي رسوایی د په دنیا په دنیا کې ولهم د دوی د فار فی الاخرته فاخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی. اوس دلته یو شرعي مسله مفسرین راخسته. دا خبره تاسو یاد ساتئ چې په شریعت کې د سزا او حکمونه د دنیا د خلکو د احکام مسجله دي. په دنیا کې چې څومره سزاګانې ټاکل کیږي د حکومتونو او نظامونو د طرفه دې ته دوی تعزیرات وایي. تعزیر فقط یو سزا ته ویل کیږي چې یو چاته سزا ورکړي. لیکن په شریعت کې سزاګانې هغه درې قسم دي. یو سزا چې په شریعت کې یادېږي حدود بلل کیږي. حدود 15 قسم دي. هغه دا چې قطع طریق وي لار قطع کوي. یو دا دی. دوم غلا ده چې سړی یو کور دور اوړي نو دغه غلا چې کورونو ته سړی اوړي دې ته په عربي کې سارق یا لیس وایي. د دې کس په وجه باندې ناامني په وطن کې نه خپرېږي. لکه دا یو سړی وي یکا دوکا جزئی غلا په یو علاقه کې دا د ټولې علاقې امن لمنځه نه وړي. لیکن دا چې سړی باقاعده یو قوت وي ډېری کسان وي سره د سلا او مصلح سړکونو ته راوځي نو دا طبعا د خلکو امن ختموي. ځکه د هغوی دپاره سزا هم سخته ټاکل سوې. نو یو قسم حدود دي. حدود 15 شعال دي. د غلا لاره نیول قطع طریقې یو دا په کورونو کې دننه غلا کول او دریم زنا څلورم تهمت د زنا پنځم شراب خوري. نو که یو سړي لاره نیولې وه نو د هغوی دپاره دغه څلور سزاګانې په شریعت کې ټاکل سوي. اسلامي حکومت به هغوی ته دا سزاګانې ورکړي چې یا به هغوی قتلوي دا په هغه صورت کې چې فقط قتل وکړي او یا به هغوی راځړوي او قتلوي به دا په هغه صورت کې چې دوی قتل وکړي او هم دغه رنګه مال د خلکو څخه واخلي. خو دا زموږ د امام صاحب په مذهب کې د قاضي پر رایه باندې شریعت اجازت ورکوي. یعنی قتلول خو یې ضروري دي د قطع طریق. که قاضي په دې کې ګټه ولیدل چې راوځي زړول سي نو بیا شریعت د دې اجازت ورکوي چې پر یو صلیب دې راوځړول سي او در دې چپتې لاندې دې په خنجر یا توره وول سي. الله دې د الله تعالی نظام په دې خپل مځکه باندې نافذ کړي. او بل صورت دا دی چې خالق غلا وکړي قتل ونه کړي نو بیا راسته لاس چپپ شپرې کېږي. او څلورم صورت یې دا دی چې غلا ونه کړي قتل ونه کړي فقط خلق وبیري نو بیا دې بندیان کړه سي. او ينفو من الارض زموږ مذهب دا دی چې دا دې بندیان کړه سي. د امام شافعي رحمت الله علیه رایه دا ده چې دا د خپل وطن پسې واخیسته سي. لیکن اوس زمانه کې که د وطن پسې واخیسته سي خو لا غلا ته اورېله سو نو ځکه یې بند تر ټولو خیر دی چې دا بندیان کړه سي. نو دا خو د قطع طریقینو دپاره شرعي حد سو. په حدودو کې دا مسله ده چې دا حقوق دوه قسمه دي. یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دي. ځینې احکامات داسې وي چې هم په هغه کې د الله تعالی حق طلب سي او هم په هغه کې د مخلوق حق طلب سي. لکه دا قطع طریقین چې د الله تعالی حق هم مات کوي چې الله تعالی دی منع کړي او د مخلوق حق هم ضایع کوي. په دې صورت کې د الله تعالی حق قرباني غالب دی ځکه دوی محاربه کړي. د الله تعالی حق چې قرباني غالب سو مخلوق دا نشي معافوي. اوس چې کله دا ونیول سول بس نه امیر معافوي سي نه قاضي معافوي سي نه سپارش څوک کوي سي مطلقاً دا ټول شان حرام سو. بس خامخا به پر دې باندې د شرع حد دا نافذ شي. د هیڅ چا سپارش په دې کې معتبر نه دي. په حدود کې سپارش کول کبیره ګناه ده. په حدود کې به څوک سپارش نه کوي. دوم غلا ده. هغه دا چې څوک دی چا کور تور واوړي یعنی محفوظ شي محترم شي هغه د یو پټ ځای څخه واخلي
د غلا په طریقه باندې، نو د دې دا راسته لاس بیا پرې کېږي یواز. نو په دې کې هم د چا سپارش معتبر نه دی، حرام دی. او دریم زنا کچیري واده والا نو شرعي حد دا دی چې هغه به رجم کړل کېږي، او په دې کې هم د چا سپارش او شفاعت نه قبلي او نه معافي د پاچا په دې کې کېږي، نه د قاضي د دې چا. او که مجرد کس نو هغه بیا اصل درې وهل کېږي. تهمت زنا چې څوک پر پاک لمن ښځه باندې یا پر یو پاک لمن سړي باندې د زنا تهمت ولګي یا ثابت یې نه کړي، نو اتیا درې دغه کس وهل کېږي. او د دې دپاره معافي نه ده او شاهدي د ابد دپاره نه قبلېږي. او پنځم شرابخوري، د شرابخور هغه هم وهل کېږي، 40 درې او یا اتیا درې وهل کېږي، هغه دپاره معافي نشته. دا حدود دي. په حدودو کې شرعي مسله دا ده چې د زنا په صورت کې 4 شاهدان غواړي، او دا 4 شاهدان به هم شاهدي د خپل سترګو د لیدلي حال بیانوي. که یو کس پکې کم سو بیا شاهدي نه قبلېږي، او دغه سړي باندې دا حد نه نافذېږي. او په دې نورو کې چې لاره نیول دي، غلا ده او دا غرنګه شرابخوري ده، په دې کې د 2 کسانو شاهدي ضروري ده. البته شاهدي به صفا شاهدي وي، که مازې شبهه پکې راله حد نه ډېږي، ځکه چې د دې حد دپاره چې څومره سختي ده دومره اصول هم سخت دي. که معمولي اصول سره بدل سول حد نه نافذېږي. خو د حد د نه نافذېدلو معنا دا نه ده چې مثلا یو سړی پر غلا باندې ونیول سو، خو 2 شاهدان پیش نه سوه ور باندې، نو د دې معنا خو دا نه ده چې بس دی به معافېږي. مطلب دا دی چې شرعاً یې لاس نه پرې کېږي، البته قاضي به دی د خپل رای مطابق د حالاتو په کتلو سره بندي کوي. که مناسبه بلل چې په دې کې د علایم د شرارت ډیر دي، نو عمر بند یعنی تر ټول عمر د پاره هغه ته سزا ورکولی شي چې عمري بند ورکولی شي. دا غرنګه مثلا که لاره نیولې وه، غلا یې نه وه کړې، قتل یې نه و کړې، بعضې خلک بیرولي وو، نو قاضي ته د دې اجازت شته چې هغه د ټول وخت دپاره بندیان کړي. او دغه رنګه یو څوک د زنا تهمت ولګي او بیا په هغه باندې دغه زنا ثابته نه کړي، نو د دې معنا دا نه ده چې دغه زاني چې دا تهمت ور باندې لګېدلی دي 3 کسانو شاهدي ور باندې ادا کړل او 3 سره ثقه خلک وه، نو شرعاً خو هغه عدد نه دی پوره سوی. نو په کار دا ده چې دا کس باندې حد جاری نشي. نو د حد د جاری کېدو په نه صورت کې دا معنا نه ده چې هغه دې پرېښودل شي، بلکې هغه باید یو څه وخت سزا وویني، بندي سي، دې ته تعزیر وایي. او دغه رنګه شرابخور چې چا شاهدي ور باندې ادا کړه، که هغه اندازه شرعي اندازه قرآن نص و 2 کسانو ادا نه کړ، خو یوه ثقه معتبر سړي وویل چې دې سړي شراب څښل، نو حد خو نه ور باندې نافذېږي، لیکن سزا به ورکول کېږي. نو د حدودو حکم دا دی چې په دې کې د چا سپارش نه قبلېږي، او په حدودو کې که د بنده حق هم ضایع سوی وي، د بنده پر حق د خالق حق ته ترجیح ورکول کېږي، هغه بیا څوک نشي معافولی. او دوم قصاص دی. قصاص دوم قسم سزا ده چې شریعت یې ورکوي. دا د قتل په مقابله کې چې یو څوک بل څوک قصدن قتل کړي، په دې صورت کې بیا چونکې د دې قتل په صورت کې دا د الله تعالی یو بنده قتل کوي، ورثو ته شریعت حق ورکړي دي، او د ورثو حق د الله تعالی پر حق غالب شوی دی. نو په دې صورت کې بیا شریعت ورثو ته حق ورکوي، که هغوی معاف کړه نو دی معافي. خو قاضي یا پاچا یې د ورثو د اجازه ته بغیر نشي معافولی. لیکن د معافی معنا دا نه ده چې ورثه دی معاف کوي بس نو دی به بس آزاد ګرځي، بلکې که قاضي مناسبه بلله چې دې سړي کې د شرارت صفات شته، نو یې تر ډېره وخته بندي کولی شي. او دریم تعزیرات دي. تعزیرات د دغو 6 شیانو څخه علاوه که په یو سړي کې د شرارت نورې علایمې وي، نو یو اسلامي قاضي کولی شي چې د هغه دپاره مناسبه چې څونه دی بولي هغونه سزا ورکړي. مثلا ځینې خلک دي په بازارو کې په ښځو پسې نارې وي، او یا د مثال په توګه د فتنو نور اسباب راوړي، دې ته تعزیرات ویل کېږي. دا به شریعت د قاضي رایې ته موافظ کړي دي، بس د قاضي رایه په دې کې معتبره. که قاضي مناسبه بلل چې 1 کال بند ورکړي، 1 کال بند ورکولی شي. که مناسبه بلل چې سزا ورکړي، نو دومره سزا به ورکړي چې در حد به کم وي، حد اندازې ته بیا نه رسي، ځکه د حد اندازې ته که ورسېدل بیا حد دي. نو په تعزیراتو کې قاضي ته د معافی حق سته، په قصاص کې اولیاء ته، په تعزیراتو کې قاضي ته. په حدودو کې هیڅ چاته معافی حق نشته. نو دلته هم دا حدود دي، دغه سزا چې الله تعالی بیان کړې ده، په دې کې چاته د معافی حق نشته. ځکه څه خبرې نورې دي هغه بیا وروسته وایي. صدق الله.